بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة دري الحد عنهما. حد بدد دوارنا لريكيجي هجدا باب شروع دي باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها باني. مسئلہ دا ذکر کی گلے چھ دو کسان گواہی ورکی چھ زید زنا کڑی دا پا کوفہ کی، دو نور کسان گواہی ورکی چھ زنائی کڑی پا بصرہ کی. نو حکم دا دی چھ حد با زانینم لری کیگی ورسرہ با گواہانو باندیم حد قذب نجاری کیگی لگی اسلوک کا تصور رسید لئی کنا اگو رئی. وإن شهد رسیدلی نو سرون خوزوی زبا استمخ کزم لک بڑیر سبق کی. وإن شهد اثنان أنه زنا بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنا بها هم دلغ جنی سر زنا کرده بالبصرة دری الحد عنهما دوار حدون بلری کی دای مفهومی معنی دا. حد بلری کی عنهما دا دوار فریقینونا دا زانی مزنیینهم او دا گواهانونهم بالفاظ دیگر مشهود بهینهم او دا شاهدنهم. لأن المشهود به مشهود بهين أنا مشهود عليهن مشهود عليهنهم شاهدنهم. لأن المشهود به فعل الزنا دلت مشهود به سوق دے زنا فعل لے او داغی پا مکان کی اختلاف راغلے یو ویلتا زنا کڑی بل ویلتا نو پا یو مکان کی څلور گواهان شتا حالانکہ منگ ویلیو شروع کی چھے زنا پا تعریب کی مکان بددوارو یووی. ولم يتم على كل واحد منهما او تام نشو بار واحد بددوارو باندی نہ بصرہ کی نہ کوفہ کی نصاب دا شہادت څلور کسان پورا نشو. نبی برا سڑے اعتراض ہوئی کی دا گواهان دی پا حد قذب سروا علیہ شی سکا څلور ہو برابر نشو پا یو زمانی تاسو نو پی گئی. جواب دادی مولی سے شبہ دا اتحاد موجود ہے کنا یو اتحادی صورت تو گورو گواہی پا یو ذلت سلور وڑو رالا صورتن گواہی ودا بل کما غزا چی ادی اغمی ودا نو شبہ دا دیم شتری چی زنا شوی نو چی شوی او بیت سوک دا زنا کنزولی کی بے خباغبانی حدی قذب نجاری کی لہذا پاغم نجاری کی. نو شبہ دا دی دا چی ندا شوی پاغو دوارم حد نشتا دا دی دا چی شوی دا پا دی قاذفین هم نشتا شاہدین هم اگو رہے. ولا یحد شهود خلاف تخمی پریخی دی کت سنگا لاندی رالو دقا دیکھا نا او حد کی کہ بانا گواہان خلاف ثابت دی. امام ظفر اللہ امام ظفر رحمه اللہ وی گواہان با حد قذب سراحت شی ولی ویسل کی دو زیناگانی دی یو دا بصری دا بلد کوفی دا. بصری والا دو کسانو گواہی ورکل سلور ندی پورا گواہانی پورا نکل وصبا حد قذب سرو وحل شی او کوفی والا مرا پورا نکل غبن با حد قذب سرو وحل شی. منگوی نکانا لشبت الاتحاد گواہان حد قذب سر ازکا نو شبہ اشتر دے اتحاد نظرا الى اتحاد صورتی اتحاد بدی مانا چمنگ صورت تو گرو اغی کی اتحاد دے صورت کی اتحاد دا چھ دوارا چلور وارو بشری کے یو زلگواہی ورکڑن یو شہادت دے. والمراو خزمی وایدہ کڑے. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَ الْأَكْبَرُ گورے یو کوٹا کی د زنا گواہی دو کسان ورکڑا هم بدغه کوٹا کی نور دوم گواہی ورکڑلا خو اختلاف پکرا لے یو گڑی یو کسیات کڑے یو دو کسانو او چې دی ګټ کی زنا کړي دا انور دو کسانو ولا بل ګړیات کړي باغ ګټ کی زنا کړي دا اوس حکم دار گواهان بمنو زانی مزیه باندې حج جاری کیږي. ته چل کې اختلاف دی یو ګډیات کړي یو بل ودی کی تطبیق کیږي کنه څه کیږي هغه دا چې یو طرف نه کته لګه تر څه کار کېدل چې ما تر ته کوم ګډ دی بدی کی کوي لګي دي انور دو دبل سیټ نه کته لګو ته هغه کار کېدل یا بمنس کې لو بلګي کړي و بمنس کې لګیو هر چا ته د څه کار کېدل چې ما طرف ته نږدې دی نو څه کېدا نسبت کړي او یا بداو وایي چې یو ګډ نه به شروع کړي نو کله کله خو سړی وته سم وګي نو یو ګډ نه شروع شي بل ګډ ته په وته کې ورسي وګورئ. وإن اختلفوا کې اختلاف راشي في بيت واحد حد الرجل سړی بحث کیږي او خزا
معنی دا دا یشهد گواہی ورکی هر دوا په زنا باندې فی زاویتن په یو ګټ کې وا دا استحسان دلته د گواهانو مانل د استحسان دی قیاس خدا تقاضا کوي چې مکان یو نه دی حد جاری نشي الله یحد لاختلاف المکان حقیقت کې مکان مختلف دی وجه د استحسان دادا ان توفیق ممکن دلته تطبیق کول ممکن دی بأن يكون ابتداء الفعل چې وی دی ابتداء د فعل زنا فی زاویتن په یو ګټ کې پکې شی ور ټک وي والانتهاء او به انتهای دی فی زاویتن اخرى په بل طرف کې شي و دې تباسی په بل ګټ کې بل استراب د استراب په جوانی دا خو استراب سړی استراب کی ګډوډي او کله غریبم په استراب کی نو سړی د یو وجه نه استراب کی مزه کې دومره مزه کې راغلی ته کې نشه دی پته وته نه لګي ما سي ملګری او ساده سره وای چیز ما کله انزال کیږي نو وای چغه کومه ازین الکان بیجری نه یادوم وای ته د جو کوم چې وای او د خزي استراب د دوه وجو نه مزه مرګي خوږي ای استراب د دوه وجو نه وښه ودا خا مخکره دي او لأن الواقع في وسط البيت یا دا چې کوټه په منځ کې وي فيحسبه ګمان بکې په هغه څوک چې مقدم طرف کې په المقدم چې مخ کې لګي دي او څوک چې شاته طرف ته په المؤخر به ګمان کوي نو فیشهدو گواہی ورکوي به حسب ما عنده څنګه چې هغه ته ښکارا شوی دا غشن گواہی ورکوي وإن شهد أربعة أنه زنا بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زنا بها عند طلوع الشمس بدير هند دري الحد عنهم جميعا برو ګورئ څلورو کسانو گواہی ورکړله چې زید د یوې جنۍ سره زنا کوله په نخایله کې نور راختو په ټیم کې او څلورو گواہی ورکړه چې نه جي دیر هند کې په دقه ټیم کې زید د پلان کې سره زنا کوله هم قیوه خزه یادی کا پوهیږئ کنه دا نخایله او دیر هند در کوفی دو مقامات دی منگ بیدا سی وایوی څلور کسان گواہی ورکی جی لنډی سرک کی وتی کولا پورا په 15 بجې مانی سار انور وینا هغه وزیر باغ کی په هم په دغه 15 بجې باندې پلانګې سواتي کولا او یو طرف تم څلور گواهان دی بل طرف تم نو څو کم داده زانی او مجنیه بم نو وایو نو هم دغه شان گواهان باندې مات نه جاری کی وګورئ وإن شهد أربعة أنه زنا بامرأة بالنخيلة زید زنا کړی د په وخت د طلوع شمس کې څلور کسان گواہی ورکړي چې انه زنا بها دغه ښځې سره زنا کړی د طلوع شمس په دیر هند کې دوری الحد عنهم جميعا ټول نه به حد لري کیږي اما انهما زانی مزنین ولی حد لري کې وای چې دي څلور گواهانو کې او نور څلور گواهانو کې یو فریق یقیني دروغجن دی چې اوس کم یو دی پته نه لګي اما انهما فلأننا من جيت يقنا من تيقين ده بكذب احد الفريقين چې یو فریق دروغ وایي ځکه دواړه په یو وخت کې رشته کې دی شي چې زید دی په بلندی سره کې په 5 بجې زنا کول او په وزیر باغ کې هم دی کول کې دی شي دا من غیر عین خود کوم دروغ وایي پته نه لګي نو چې کله یقیني تور باندې زنا ثابت نه شول چې د کم زواله ده حد دواړو نه ختم اوس د گواهانو نه ولې حد ختمه ویجی گواهانو باندې خو حد ال جاری کیږي چې څلورو نه تعداد کم میدل خو څلور دی په دواړو طرفونو کې وګورئ واما الشهود فالاحتمال صدق كل فريق لنډ داره دا مایل او د وجه ویلا هر فریق کې د صدق احتمال له نو حد خو ال جاری کیږي چې یقیني ثابت شي چې دروغ ویلي ال حد قذف جاری کیږي او حدود خو شبهات سره ختميږي دا ختم شو شبه بکرا لرشته او شبه وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر دري الحد عنهما وعنهم لکبر وګورئ څلورو کسانو گواہی ورکړه پلان کې د جنۍ سره زنا کړې ده پوره څلورو کسانو گواہی ورکړه خو به چې جنۍ دا وکړه زه خو باکره یم نه باکره چې به زنا کیږي زنا سره داسې به وایو دخول سره کم چې زنا کې معتبر دی بکارت خامخا ماتیږي
نو به خزو تقاضی ویل تاسو وګورئ باکره ده کنه چې وی کتل رشته باکره وا نو معلومه شول چې زنا نه ده شوی ځکه زنا شوی بکارت با باقی نه پاتې نو حکمدار چې بجنې معنی به حد نه جاری کیږي او گواهان چون کې تعداد ضرور پر دې باغو هم حد غضب نه جاری کیږي وان شهید اربعه على امرات بالزنا وهي بكر حلال کې غبا کړه و دوري الحد حد بل رشان هم عدد والونا یعنی زانی او مزنینا وانهم او دغوانهم لان الزنا چې لا يتحقق دانه متحقق کیږي ما بقاء البکارتی ترڅو چې بکارت وي اصل کې د شهادت په شرایطو کې یو شرط داري موین القضات کې دي چې د حس مخالف بنوي گواہی چې د حس مخالف به نه منو دلته د حس مخالف ده څنګه زنا د وای چې شی ولنه اشلولې ایبه اساسي بار مګلې را مګلې یو دي ته زنا نه وای چې حد په جاری شي هغه زنا نه ده فل احتمال کوم نه لأن الزنا چې دا نه متحقق کیږي ما بقاء البکارت ترڅو چې بکارت موجود وي معنا د مسلې یعنی خزي څنګه بدولږي چې باکره ده کنه ده هغه دا چې ان النساء چې دي نظر نه الیه دې ته بنزوګو نظرو کې شی بولویني فقل لك چې هغه فتوا ورکړل شي انها بکر دا خو باکره ده څنګه معلومه مونږ ویلو ښا انډ بروالي به دې شي کې بولګي دي او روایت دار چې نه دان ډیزل بروالي ایو یو چاداد وجه بیان طریقه بیان کړی د چی او ته وای چې پر یو ورځ میته زما کوا ابه بو ته وی دا دیوال ولا نو که دیوالی ویشتلو دا به باکری او کنه په دلنګو ته لاړې نه به بسې وای ها انده به خوري کنه په خشوي وای دغه مطلب وو اګه ګرم زی کنده مخې سره بخیږي لکه سړی چې په ګرم څو ته یو شي ترګاری چې په خې کله ډیر ګرم لوخه دي کم زه دي دیو جنا چې کله دی واده وکړه کنه نو شیف ګډیر مې سره ور لری کوي ځنه شي ساره لری کا په خوګه دي جوړ شوی اوبه چې څه په وکمال راځي زه به ته مو سیدان نه کټ کڅ پی کېم اته چې څنګه شیم دې د قشن شوی کله سیال ریډي د قشانیم کم زه دی لکه وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليس بحجة في إيجابه خجی دلته د اعتراض نه جواب کوي اعتراض دا دی چې د خزو گواهی خو په حدودو کې نه قبليږي نو به دلته څنګه قبليږي نو جواب دا دی به دلته د حدود په اثبات کې موږ نه قبلو دلته د حد په ساقطېدو کې قبلو او موږ چې ویلي د خزو گواهی په حدودو کې نه قبليږي نو معنا دا چې د خزو په گواهی باندې به حدود نه ثابتو برحال دلته حدود ثابتونه ساقطوي او خصوصا په هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې اطلاع سړو ته نه ملاوي په هغه ځای کې د ښځو ګواهي دا قابل قبول وي وشهادتهن حجة في إسقاط الحد شهادت د ښځو دا حجت دی په اسقاط د حد کې وليس بحجة في إيجابه ګوره خپل ویلي او حجت نه دی په ثابتولو د حد کې فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم دغه وجه ده حد بساقط شي د غزانی او مزنین او په دغه گواهانو باندې به هم حد نه ساقطيږي ځکه د زانی او مزنین حد د دې وجه نه ساقطو چې خزو گواهی ورکړله چې جنې باکره ده او د دې مطلب دا نه دی چې چا د زنا کنزل کړي دي باغو باندې دي حد قذب ثابت شي ځکه پاغو ثابت کو نو به د خزو په گواهی باندې پاغو باندې حد ساقط شي وإن شهد أربعة رجل بالزنا وهم هميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبدا لكبر وقولي عبد أو محدود في قذف څلورو کسانو گواهی ورکړه چې پلان کې زنا کړي حالان کې څلور واړه وړاندې دي خدای امر که تاسو څه ولیدلو یا څلور واړه گواهان چې دي هغه په حد قذف کې مخکې وهل شوي دي یا په دې څلور وانو کې یو غلام دی یا یو داسې دی چې حد قذف به جاري شوی نو اوس حکم دا دی دا گواهان راونیسه څلور واړه حد کوي او پاتې شو المشهود علیه زانیه چا باندې چې تهمت لګولی هغه به نه حد کړي تاسو پوهېږئ وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم هميان ولن کړندو لاسې شي خوند ورکوي دي اوازونه اوري او محدودون في قذف او کنه یو کنه
پلار روزي دواړه ړوند موږ څه په کلاس کې وو نه به پلار خو دې بل روري مړوندو پلار خو دې غر کړي داسې ښځه وتې کړله بار بار یې وتې کول انګور خپله او ړوندو له نو دا بیا هغه یو بل حفیظ پې ولیدله هلکه حفیظ صاحب شیخ صاحب ورته بیا ورغلی و حفیظ صاحب تا ته څنګه پته ولګېدله ګل احمد شیخ صاحب ورغلی و حفیظ صاحب تا ته څه پته وایي چې ما اواز اورېدلو بیا مې مور ته ویل بیا مې د مور پټه شوله بیا ګیر کړه بیا جینۍ اقرار وکړو چې او سبا اسخر زه وتې کړی یم دې ړوند او خاوند مې مړوند دی او دا مې جدا تې کړه زه اوس ګرځم وګورئ نو هغه په اواز معلوموي اقرار یې ختم وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان حالان کې ړندو یا محدود فی قذفینو یا پکې یو غلامو یا پکې یو محدود فی قذفینو فإنهم يحدون حد به جاری کی او حد به مشهود علیه نه جاری کی وجه سره هلکه دا کم کسان تیر شو د دې ګواهي دومره کمزوري ده چې مال نشي ثابتولی زنا به څه ثابته کی د ړندو ګواهي یا د غلامانو یا د محدود فی قذفین والو ځکه نه ثابتېږي بشهادتهم په دې شهادت باندې المال مال فکیف یثبت الحد حد به څنګه ثابت شي وهم بل وجه ورا وهم ليسوا من اهل اداء الشهادت ندي د سره دیو د سره اداء شهادت اهلیت نه لري پاتې شول غلام هغه تحمل هم نشي کولای ليس به اهل د اهل نه د تحمل لپاره ولې یو تحمل شهادتي او اداء شهادتي تحمل شهادت دا تیر بار خپل شرایط دی موږ قدرت بدرس کی 2 ورځې مخکې 3 ورځې بود پورز ویلو تحمل لپاره شرایط داري چې اوریدل قتل کولی شي عقل لري نو هغه ویني دا کار ویني یا د اوریدوي وایوري یو سړی اقرار کوي د تحمل وایي او ادا دې ته ویل کېږي چې د قاضي په مجلس کې به د بیان وکړي دماغي کار کوي هر څه بزین کیلا نو تقی کار کوي ویلې شي هلته بیان وکړي دې ته ادا ویل کېږي نو غلام تحمل اهلیت نه لري او دا نور چې د ادا اهلیت نه لري غلام چې لیس به اهل للتحمل والاداء د دواړو نه دی وایم نو ثابت نشو شهادت زنا شو فلم يثبت بهرحال ثابت نشو کومه ده اچھا شبهه زنا ده شبهه زنا مرانه چې موږ د دیونه هدي غضب لري کو د دې څوک چې د زنا تهمت لګي هغه نه هدي غضب ال لري کیږي چې شبهه زنا غورا شي کنه هغه مخکې مسله کې چوا دلته هم نشته په دې بحث جاری شي لأن الزنا چې ثابتي کې بادا باندې او دا خودي اهل ندي ثابت نشول وإن شهدوا بذلك وهم فساق او ظهر انهم فساق لم يحدوا لکبر وګورئ څلور کسانو گواہی ورکړل بلان کې زنا کړی دا ابه رسول علي مشیدا څلور وړ کسان چې دي فاسقان دي اول نه پته ولګي چې فاسقان دي یا قاضي تزکیه کوي دا غیر پس پته ولګي دا گواهان څه دي فاسقان اوس حکم داري مولسم چا باندې د زنا تهمت لګولې هغه باندې غواد نه جاری کیږي په دې گواهان هم نه جاری کیږي ولې وجه څه ده ځکه فاسقان چې دي هغه تحمل کولای شي اهل تحمل شهادت دي بلکې قاضي که د فاسقانو په گواهی فیصله کوي نو ادایم اهل دی به د دیو په گواهی باندې فیصله کول جایز د واجب نه ده او که عادلان به دغه په گواهی فیصله کول واجبي دا لک فرق پکې لري سره منګه وسامي کې وای د فاسق خبر قبول لولې هغه شهادت اهل شهادت ده وګورئ وإن شهدوا بذلك وهم فساق حالانکه ټول فاسقانو ډایرکټ پته ولګا او ظهر يا رسول ظاهر شول چې دا فاسقان دي نه بحث کیږي لأن الفاسق چې من اهل الاداء والتحمل دوړو اهل لکه اگر که په ادا کولو کې نوع قصور یو نوع د نقصان شته یعنی یو قسم نقصان په ادا کې شته وإن كان في ادائه اگر چې په ادا کې نوع قصور یو نوع نقصان دی له تهمت الفسق د وجنه زمانه د فسق تهمت دی چونکه اهل شهادت دی کنه اهل شهادت دی نو کې قاضي د شهادت فیصله وکي فیصله صحیح ده ښا ولهذا دغه وجه ده اهل شهادت او اهل تحمل شهادت دی لو قضى القاضي فیصله وکي بشهادت د فاسق باندې نافذ به اسم په نسبت دی بهرحال یو طرف ته شوبه پدې کې چې زنا شته کنه شته شبهه علی ثبوت زنا کې نو هغه نه حد ختم بل طرف ته د دیو په صدق کم شبهه د رښتې وای نه د دیو نه حد ختم
کومه دی کوم دی ته ورسېدی یار وباعتبار قسم فيثبت بشهادتهم نو ثابت بشری دی په گواہی باندې شبهه د زنا نو کې دې شي رښتې وای نو وباعتبار قصور في الاداء ا د دې وجه نه چې د دې اعتبار په وجه چې قصور نقصان دی په ادا کې لري تهمت الفسق په وجه باندې ثابت اشول شبهه د عدم زنا هم دواړه ثابت شوي فلهذا امتنع الحدان بحد دواړه حدونه بمنشي وسيأتي فيه خلاف الشافعي رحمه الله اختلاف بکراشي بناء على الاصل بوجه دار چې موږ دا په اصل معنی بنا کوو دا به راشي هغه څه چې ان الفاسق ليس من اهل الشهاده وهو كالعبد عنده فاسق د اهل شهادت د سره دینه هغه سیدی لکه غلام دغه بنسبان دي او غلام کې به د خپل حد کی مشهود علی بنا حد کی غلام کې درشي کنه امام شافعي رحمه الله فاسق به حد کی هدي قذب سره وان قصادد المشهود ان اربعه حد لکبر وګوره کدو کسان یو کس گواہی ورکړل پلان کې زنا کړی دا یا دو ورکړل یا درې ورکړل به الفاظ دیگر څلور نه گواهان کوم هدایت نبی به دې گواهانو باندې حد قذب جاری کیږي ځکه ته څه په وجه چې دیونه حد قذب لري شوی او هغه داو چې دیو څلور شي هغه لانی دی راغلی لہذا اصل حکم به بدی وراشي حد قذب جاری کېدل ورڅوک په چا باندې د زنا تهمت ولګي اصل حکم دا دی چې پاغه باندې حد قذب راشي خو یو غوزر دی دغه په وجه حد قذب ختم هغه دا چې د پنیکي عمل وکړو نیکی څه ده قاضي ته گواہی ورکړه چې په د حد جاری شي او خلک دې ګنا نه منشي دا یو نیکی وکنه موږ شهادت کې دوه نیکی نه یو دا یو پرده وا چې اوس کله د دې تعداد څلور نه کم دی نو پرده خو یې سمروانه چولا هغه کې نیکی خو نشته حد هم جاری نه ګدان نیکی نشته ده د خپل اصل دوباره شو ما جاز له عذرن بطلب زواله عذر په جمعنی دا جایز شوی چې حد نه جاری کو عذر لاړې یو اجتماع ماده رقیصه خطوه دو اجتماع ما در اجتماع ماده کې دادی اذا زال المانع عاد الممنوع مانع د حد لاړې ښا ممنوع ما وسره شي حد بجاری وګورئ کوم نه درسیدلی وان نقص عدد المشهود چې کله کم شي عدد د مشهود ان اربعتن حد حد کیبا لانهم قذفتن زکدا هو طول حد قاذفین دي اذ لا حسبه عند نقصان العدد زکه د نیکی خبر وسنشتره کله چې عدد کې نقصان را لې اوه وخروج الشهاده عن القذف دا قذف نه چې منګه شهادت استلو به اعتبارها دا خود نیکی په وجه باندې اوس نیکم باندې نشولا وإن شهدوا كما أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم